استادان وایي د دې مطلب داو چې کله دا ټول کارو کې او ماستانو د کېدو کې دا وایي نو دا به داسې شي لکه چاپی او دې خوب به آرام شي خوب به راحتي غلام بندل آرام لغواړي دا بوله چې کمنو آرامي نن سبا د زنانو سوره بیماری راوته دا د بیروز ملاسته د وجنه ټول ملاستی کارونه نه کوي د کور کارونه نه کوي داغه د وجنه چې کمنو بیماری رااله آغا فاطمه بیبي سره د ټولو کارونه میچن به خپل وړولا د بهر نه به وبراولې کور به بچو خصمانه کولا نوکر نو مزدوري نو دا ټول کارونه به خپل کولو او د شپې مستودره دا یو ځلې نماستان نمون نارستو مستودره دلا نو دو رکعاتو کې قران مجید وی مناسبای کې د سار بانګ وی نو په جړا شو یا خدای پاک د شپونه د برکت لاړو ما خلا دو رکعات نو کړی او د شپونه د چکمنو برکت والو ته ما خو ټول مصفاتو او د سار بانګ را باندې ویل شو دا سه خلقومو هغه چې کمندنو دار سکړی دي یو د قران تلاوت ته تلاوت د قران دا ډیر ضروری عبادت ته د تلاوت د قران دویم قسم نه په قران مجید باندې په ترجمه ځان کوی کول دا د قران مجید تلاوت ته چې په ترجمه باندې چې کمندنو ځان کوی کی دریم چې کمندنو د قران مجید تلاوت ته داغه په تفسیر باندې ځان کوی کول یو ترجمه ده په دې ځان پوي کی او دریم چې کمندونو د تفسیر د زیاتولو د ځان د خپو یا کولو لپاره قران مجید بیا بیا قتل دا دریم قسم تلاوت ته عالمان ذکر کوي وان اتلو القران کی نبی علیہ السلام ته حکم دی چې قران والا دا درې واړه ته حکم دی دا درې واړه ته حکم شوی دی چې قران مجید والا تلاوت د قران چې کمندونو ډیر زیات ضروری دی مانو باندې ځان پوهه کول په مطلب ځان پوهه کول ور سره عمل ول حکمت قران مجید سره د عمل کوشش کول پکار دي او حکمت د زنانو خپل مسلې وي هغه زده کول پکار دي ډیر ضروری ده پکار دا ده چې په کلی محله کې داسې وزنانه وي چې د زنانو چې کوم ټولې مسلې وي ځکه د زنانو ځنې مسلې خاص دي هغه په نارینه او غیر سره تعلق نشته لري ځنې مليانو باغې باندې نه کوي زنانو کې په کار د داسې یو عالم او پوهه زنانه چې کمندونو په دې باندې کوي په دې خاصو مسلو د زنانو چې د چم زنانه راځي او دا غینه د مسلې زده کوي دا ډېری ضروری خبرې دي زمون کله فرض مز غلطي زمون کله چې کمندونو روزه خرابوي زمون کله نور عملونه ډېر خراب دي د دې وجنه د دې کوشش پکار دی د نیکو اعمالو کوشش پکار دی او د کور کې د قران مجید اهتمام پکار دی چې په کور کې د قران مجید اهتمام وشي دا ډیره زیاته بهتره خبره ده درس او تدریس قران اوریدل شي په کیسټ باندې او موبایل باندې هغه باندې واوري زنانا خو چې قران مجید درځي او رکوع مدي خامخاوري نبي او سره نفس اصلاح کیږي او د آخرت مهنت کول پکار دي د دنیا د پاره سمره جوړیږي د دنیا د پاره سمره مهنت کیږي د آخر د پاره مهنت پکار دی قیامت لا حشر لا الله تو درېدولا مهنت پکار دی الله تعالی دې موږ ټول له صحیح عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ رضا شي یا اول الاولین و یا اخر الاخرین و یا ذل قوت المتین